یو مسلمان بندوی چې زما ډیر ارمان دی چې الله پاک را نارینه اولاد راکی او اولاد امراله نیک عمل راکی او زما د سترګو یخواله وګرځي او الله پاک مې دا ارمان پوره کی نو داسې څه وظیفه شته قرآن کې چې زه هغه ووایم او الله رب ذوالجلال جل جلاله ما ته نیک عمل اولاد راکی او الله رب ذوالجلال جل جلاله ما باندې رحم وکړي نو موږ آو قرآن کې داسې وظیفه شته دا سورۃ نوح آیات دے 29 نمبر آیات پارا نمبر 29 او آیات نمبر 12 دے 29 سپارہ دا سورۃ النوح 12 آیات وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا دا چې کله تا ته پته ولګي چې یاره الله پاک ما ته اولاد را کوي په خبره باندې پوهیږي دا اندازه تا ته وشي یا به الفاظ دیگر د حمل د شروع کېدو په ټیم کې چې تا ته پته ولګي دا نو بیا به دا آیات وي سوزلا یوسل او یول زل به روزانه وي تر 100 میاشتو پورې تر 9 میاشتو پورې چې تر 100 پورې الله پاک بچي نه درکړي تر هغه پورې به دا آیات 111 مرتبه روزانه وي 100 میاشتو پورې یول 100 میاشتو پورې ډیر آسان آیات دی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا د سورۃ نوح 12 آیات دی 29 سپاره د هغه کې بیا وګورئ دا د حمل د شروع کېدو سره 9 میاشتو پورې به دا آیات یوسل یول الزلوي او کچرته کې رزق کې کمی وغیره وی کنا نو بیا به دا آیات روزانه صرف اوزل به وي همدغه آیات د رزق د فراخی او کشادګۍ د پاره چی وي نو بیا روزانه اوزل وایا او همیشه وایا الله پاک به رزق فراخ کړي